ټیبل له کلر ورکو. دلته به زه راشم او H2 به یوز کم او دلته به زه ولیکم بیکګراوند کلر او دلته به زه ولیکم ټیبل او دلته به زه اټریبیوټ یوز کوم دلته به زه آی ډي ورکم ټیبل او په دې کې دننه به زه دا ډیټا پیسټ کم. دا ډیټا به زه کاپي کم کنټرول سی به ووایي او دلته به زه دا ډیټا پیسټ کم. دلته زموږ سره اوپننګ ټي آر ټیګ نه راغلی نو دلته به زه ولیکم ټي آر او کنټرول اس په ووایي او پیج ته به راشي. زموږ سره ټیبل راغی خو زموږ سره کلر رانغی. دې له زه اوس کلر ورکوم نو دلته کې به زه راشم سټایل ټیګ ته او دلته به زه ولیکم دا زه د آی ډي په بیس ټارګټ کوم نو زه به ولیکم هیش ټیبل او دلته به زه ویت ورکم 400 پکسل او بیکګراوند کلر به زه ورکم زه به ولیکم هیش F2 D1 او کنټرول اس چې ته ووهي او پیج ته راشي. دلته کې زموږ سره ټیبل راغی او بیکګراوند کلر ولا موږ ورکو. نو ته ټیبل له کلر هم ورکولی شي چې د مارجن هم ورکولی شي ته پیډینګ هم ورکولی شي ته سپیس هم ورکولی شي او ته چې دا بارډر کم دی دا ریمو کولی هم شي. د سی اس اس په ذریعه باندې موږ په دې کې ډېر زیات چینجز کولی شو او خپل ټیبل چې دا موږ ډېر ښکلی ډیزاین کولی شو. اوس موږ یو سمپل HTML ټیبل جوړو نو ته به ګوګل ته راشي او دلته به ولیکې HTML ټیبل او را به شي ایمیجز ته. HTML ټیبل چې په بګنر لیول باندې ته دې جوړول ډېر زیات ګران وي نو که فرض که ته خپل سکل مخې ته بوځې نو په ګوګل کې به سرچ وکړې HTML ټیبل او دلته کې چې ستاسو څومره هم پریکټس کړي هغه ټول ټیبل یې هغه به ډیزاین کړي. فار ایگزامپل یو زموږ سره دا ټیبل راغلی بل زموږ سره دا ټیبل راغلی بل زموږ سره دا ټیبل راغلی بل دا ټیبل راغلی بل دا دی او ډېر شی ټیبل دی زموږ سره په دې کې. تاسو چې څومره هم غواړئ تاسو پریکټس کولی شئ خو کوم چې لږ مشکل دی زموږ سره دا لږ مشکل دی نو موږ دا ټیبل په دې کې ډیزاین کوو او باقي تاسو ځان خپل پریکټس کولی شئ. نو دلته په دې باندې به زه کلیک وکړم زموږ سره دلته کې راغلی هیډینګ سټوډنټ ډیټیل آی ډي نیم ډپارټمنټ او رول نمبر او دلته زموږ سره راغلی سټوډنټ لیست او آی ډي زموږ سره راغلی 1 2 3 4 او دلته زموږ سره نیم راغلی دلته زموږ سره ډپارټمنټ راغلی او دلته زموږ سره رول نمبر راغلی. خو څنګه به موږ دا ډیزاین کوو نو دلته کې به زه راشم دا سایډ بای سایډ راولم چې موږ ته زموږ ټیبل ښکاري کړي چې زموږ ټیبل څنګه راځي. دلته کې به زه ولیکم اول خو به زه ټیبل ټیګ یوز کوم دلته به زه ولیکم ټیبل او بیا چې دی زه به ټي آر ټیګ یوز کوم او په ټي آر ټیګ کې دننه به زه ټي ایچ ټیګ یوز کوم د هیډینګ دپاره او په هغې کې به زه ولیکم هیډینګ او دوه نور ټي ایچ ټیګ به زه جوړ کړم او په دې کې به زه ولیکم سټوډنټس او په دې بل کې به زه ولیکم ډیټیلز. اوس زه یو بل ټي آر ټیګ جوړوم او په دې کې دننه زه ټي ایچ ټیګ جوړوم او په دې کې به زه ولیکم آی ډي او درې زه نور ټي ایچ ټیګ جوړوم په دې کې به زه ولیکم نیم. موږ دا اولنۍ دوه روز چې کوم دي دا جوړو او په دې بل ټي ایچ ټیګ کې به زه ولیکم ډپارټمنټ او په دې بل کې به زه ولیکم رول نمبر او بل ټي آر ټیګ به زه جوړ کړم او په دې کې به زه جوړ کړم ټي ډي ټیګ ټیبل ډیټا دپاره. اوس په دې کې دننه دا کوم سټوډنټ لیست چې دی زه دا جوړوم دلته به زه ولیکم سټوډنټ لیست او بل ټي ډي ټیګ به زه جوړ کړم او په دې کې به زه ولیکم 1. اوس موږ دا رو جوړو دا زموږ سره کوم ویکټر چې دی او کمپیوټر ساینس چې دی او رول نمبر چې دی دا اولنۍ رو موږ جوړو نو بل ټي ډي ټیګ به زه جوړ کړم او په هغې کې به زه ولیکم اکرام او بل ټي ډي ټیګ به زه جوړ کړم او په هغې کې به زه ولیکم کمپیوټر ساینس او د رول نمبر دپاره به زه بل ټي ډي ټیګ جوړ کړم او په دې کې به زه ولیکم 1 2 3 4 5 زه بل ټي آر ټیګ جوړوم او په دې کې دننه به زه بل ټي ډي ټیګ جوړ کړم او په هغې کې به زه ولیکم 2. اوس دا کومه دویمه رو چې ده دا موږ جوړو او په دې کې دننه به بل ټي ډي ټیګ زه جوړ کړم او په هغې کې به زه ولیکم احسان. نومونه چې دې موږ خپل لیکو موږ هغه نه کاپي کوو او یو بل ټي ډي ټیګ به زه جوړ کړم او په هغې کې به زه ولیکم بایولوجي. تاسو ټیبل ته ګورئ د هغې به سټرکچر جوړوئ او نور ویلې چې دا تاسو خپله پوټ کولی شئ صحیح ده. او بل ټي ډي ټیګ به زه جوړ کړم او په دې کې به زه رول نمبر ورکړم 2 1 3 4 5 او بیا زه یو بل ټي آر ټیګ جوړوم آی ډي نمبر 3 دپاره نو په دې کې به زه دننه ولیکم ټي ډي او آی ډي به زه ورکړم 3
او بل ټي ډي ټیګ به زه جوړ کوم او په دې کې به زه ولیکم احمد او بل ټي ډي ټیګ به زه جوړ کوم او په دې کې به زه ولیکم الکتریکل او د رول نمبر لپاره به زه ټي ډي ټیګ جوړ کوم 76543 زه بل ټي ار ټیګ جوړ کوم او په دې کې دنه به زه ټي ډي ټیګ جوړ کوم او پای کې به زه آی ډي ورکم 4 او بل ټي ډي ټیګ به زه جوړ کوم او پای کې به زه نوم ولیکم انعام او بل ټي ډي ټیګ به جوړ کوم او پای کې به زه ولیکم 7 او یو بل ټي ډي ټیګ به زه جوړ کوم او پای کې به زه ولیکم 87690 او کنټرول اس کله ته وه او پیج تراشي نو دلته کې زموږ سره ټیبل لاغه خو څنګه ټیبل چې دلته کې مونږه سلیکټ کړو چې مونږ دې ټیبل جوړو نو هغه شانتي کې زموږ سره رانغی نو اوس په دې کارو کوم اوس دلته کې هډینګ زموږ سره ایکسپاند شوی د ټو سیلز ته او په ورټیکل پام کې د ایکسپاند شوی دی نو دلته کې به زه ولیکم یو اټریبیوټ په زه یوز کوم روز پین او دلته کې زه ولیکم 2 دا ډیټیل چې دلته کې ډیټیل چې دا زموږ سره 3 سیلز ته چې د ایکسپاند شوی دی نو په دې کې به زه ولیکم کول سپین اټریبیوټ په یوز کوم او دلته به زه ولیکم 3 چې کله ته په کالم کې ایکسپاند کین نو موږ کول سپین یوز کوو چې کله ته روز کې ایکسپاند کین نو بیا موږ روز پین یوز کوو او کنټرول اس چې زه هم او پیج تراشم نو زموږ سره کوم اولنې هډینګز چې دی هغه برابر راغی بالکل صحیح راغی اوس د سټوډنټ لیست چې دا موږ د 2 تم ایکسپاند کوو 3 تم ایکسپاند کوو او 4 تم ایکسپاند کوو نو دا موږ څنګه ایکسپاند کوو دلته به زه راشم ویس کوډ ته دلته کې به اوس موږ کوم اټریبیوټ یوز کوو روز پین او سو سیل ته موږ ایکسپاند کوو 3 نور ته نو دلته کې به زه ولیکم 4 یو به د دې خپل لاشي او 3 نور ته دلته به زه 4 ولیکم او کنټرول اس چې تو وه او پیج تراشي نو زموږ سره ټیبل راغی څنګه چې په ګوګل کې واقع شانت کې ټیبل منګه جوړ دلته زموږ سره راغی هډینګ سټوډنټ ډیټیل آی ډي نیم ډپارټمنټ رول نمبر او سټوډنټ لیست چې دی نو دا موږ 3 نور سیل ته چې دی ایکسپاند کو په روز کې زموږ کلاس چې دی هغه ډیر زیات لنټ کیږي اوس موږ دا کوشش کوو چې یوټیوب چینل جوړ کو ځکه